اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدمونو کوونکو زه محمد اسرار د خپل پروګرام کې د مسلسل سره کوم چې موږ د پروفیسور ریټایرډ پرنسپل رایشا صاحب سره شروع کړل ډېر تمهید نه تر مخکې مطلب دا چې په دغه شی باندې موږ زیاتې خبرې کړې دي نن یو ځل بیا چې کوم دغه پروګرام په شروعات باندې تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرجي زما سره ناست او نننۍ موضوع چې کوم ده هغه زموږ د دوه درېیمې نو اول موږ په یوه درېیمه خبره کوو او د هغې نه پس چې کوم نه هغه به بیا په بله درېیمه خبره کوو چې کومې د ټول ملک نه شو ویلو خو کم از کم د پښتنو معاشره چې کوم ده دغه درېیمو چې کوم ده بیخي موجود کړې ده نو په دغه اوله به خبره کوو سرجي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دې پیج او د دې پروګرام ټول بندو سلامونه او احترام سره موږ نننۍ چې کومه موضوع ده هغه ده درېیمه او اولنۍ خبره به موږ د مړي په درېیمه باندې وکړو ځکه چې د روژې د راوړلو څخه ډېر وخت پورې د لږ میاشتو پورې زه خبره وکړم چې موږ څومره زموږ په داسې فزیکي او داسې نه بهر مړي شوي دي نو په درېیمه باندې چې کوم یو خصوصي اهتمام کېږي او دغه اهتمام چې کوم دی زما په خیال باندې زموږ د معاشره چې کومه ده دا بیخي مفلوج کړې ده ځکه چې هر سړی اوس دا کوشش کوي چې یاره دا ښه نه ښه چې کوم دی کانه تیاره کړي د حلوا پورې د سبو پورې د انګلي پورې او مطلب دا چې ډېر مالدار خلک پکې بیا ډېر نور څیزونه هم ورکوي او دغه څیز چې کوم دی نو دغه بیا د عام غریب ولس لپاره چې کوم دی نو د آزاد سب جوړ شوی دی حالانکې رسمي پول چې کوم دی نو دا شته ځکه چې پنجاب کې موږ ګورو نو یو خاص ټایم وایي د مازدیګر د لمانځه نه پس چې هغه په دې ټایم باندې رسمي پول کېږي نو هغې هم دغه ورکوي خو زموږ دا درېیمه چې کومه ده دا د سهار نه شروع کېږي او تر کوم ټایم پورې چې خلک راځي نو د هغې باندې کېږي تاسو وایئ نو اسرار خان خبره اصل کې دا ده چې زموږ څه رواجونه دي روایات دي او هغه زموږ ساتلي دي او ساتل پکار هم دي خیر که د هغې نه زموږ معاشرې ته څه مسله دی هغې کې زموږ څه دین ته څه مسله دی نو داسې روایات کې پاتې شو هېڅ خبره نه ده خو که یو څیز داسې دی یو رواج داسې دی چې هغه ما تنګوي او هغه زما قوم تنګوي او هغه زما معاشره په عذاب کې اچوي نو د هغه رواج نه چې کوم دی نو چوپکارا سیول د هغې نه نجات حاصلول دا د وخت ضرورت دی زموږ دا مړو څه عجیبه غونته کې قصه جوړه شوې ده ډېر خلک داسې دي چې هغه جنازې راپرځي خو هغه د ماښام راشي د ماسخوتن راشي او د کور چا کله چې مړه شوی دی په هغه باندې غم هم دی په هغه باندې تکلیف هم دی د هغه سره مرسته پکار ده موږ سره مرسته په دې جوړول وکړو چې موږ د هغه جنازې ته هم پکې ډېر خلک لاړ نه شي په د ماسخوتن راشي او هغه مولانا صاحب پاس تقریر شروع دي او د دې شپو پورې د هغه تقریرونه ختمېږي نه دا کور خلک چې هغه د ورځې دونه ستومانه دي چې هغه ګرمي کوي او هغه چې کوم دی د ستړیوالي نه هغوی برداري خو د مولانا صاحب تقریر به خامخا کېږي او هغه ټول خلک کوي نو که زه دا ووایم چې یاره دا رواج چې کوم دی نو دا بېخونده رواج دی دا ښه رواج نه دی نو په دې کې به چې کوم دی زما خیر زما سره تاسو ټول مرسته وکړئ زما سره په دې اتفاق وکړئ که د سهار چې جنازه وشوله او د ماسپښینه یا د مازدیګره پورې یا حتی تر ماښامه پورې خلک کېناستو نو هم څه جواز لري خو زما خیال لري د ټول خلکو نه دونه څه سپیس ورکول پکار دی چې د مازدیګر لمونځ وشي او د آخر کره بیا لاسنیوی ته څوک ناست نه وي بله خبره به چې بیا دغه به سبا بیا هم دغسې حالات وي چې دا د ټول خلک به ناست وي خلک به راځي د سهار د تر ماښامه به دعاګانې کوي بیا به د ماسخوتن هغه دمه خلک بیا راځي هغوی به بیا تقریرونه کوي او هغه به بیا د دې شپو ډوډۍ لګوي او بیا په درېیمه ورځ باندې کومې ته چې تا درېیمه وي نو په هغې باندې خو بستر ته باندې چې د رښتې خلک او د چم ګاونډ خلک دا به نارینه راوړډېږي او هغه به هلته کې چې کوم دی نو ناست هغې ته به خوراکونه تیارېږي دا زمونږ د دین حساب نه ده دا زمونږ د روایت حساب نه ده ځکه چې که زمونږ دین موږ ته ښوولي دی خو دا ښوولي چې دې سړي سره تر 3 ورځو پورې د تعزیت وکړه او دله ته تیار وړه دی به پخلی نه کوي دی به خوراک څښاک کوي تیار به دله ځي دا دا به ورسره څوک کوي دا به ورسره خپله محله کوي دا به ورسره خپل خپلوان کوي خو موږ د هغې نه الټه په هغه باندې نور بوج ور واچوو موږ وایو چې په درېیمه باندې به ته سخندر رالالی سخی به رالالی غټ ساوی اهتمام او اهتمام به کوي
او بیا به دا هم نه چې دې مصرف نه راځي بلکې هغې نه به د ټول کلي د قوم شاګلو د رشتو ټولې زنانه راځي او بیا زنانه دپاره چې کوم دي نو دا هم چې به تاسو روټۍ خوري هغوی کې به بیا هلته صابونونه تقسیمېږي په هغې کې به هلته چې کوم دي سامانونه تقسیمېږي او د دغې خلکو د پخلو دپاره د دغې کور د خلکو د شربتونو دپاره د کار ښځې ونه نیسي په کرایو باندې په دیاړۍ باندې ناوله به بیا دیاړي هم ورکوي زمانه درته وړي بېشکه دا خو زموږ د پښتنو پروګرام دی چې چېرته دیګ پخې کړه د بخرخورې او ډیوه نو دغه خو زموږ په هر وخت کې ده نو زما خپل خیال دا دی چې دا قسم څیز چې دی نو دا خو نه زموږ معاشره موږ ته ښایي او نه زموږ دین موږ ته دا ښایي نو که فرض ته داسې ځینو باندې موږ یو ځل بیا دا ریوي وکړو په دې باندې لږ غور وکړو او دا موږ چې کوم دی نو لږ را محدود کړو زه خو وایم که بیخي ختم شو هم بدله ده زه د یو ځای حواله په دې وخت ضرور ورکوم چې د هغې د خلکو رواج چې دی نو هغه زما ډېر زیات خوښ دی که تاسو چې چېرته مدیر ته لاس نیوله یا جنازو له تلي نو هلته به د مړي رشته دار چې دي نو هغه به ټوټل ولاړ وي ته به په هغې کې کس پېژنې دوه کسه به پېژنې چې ته څنګه هغه پنډال ته ورننوځې یا به جنازګاه ته یا چې هغه حجرې ته نو هغه به ټول راغلي او په دواړه خپل لاین کې ولاړ دي حجرې به دوه طرفونو باندې په لارې په دواړه په طرفونو باندې ستا چې څوک پېژنې به تا سره لاړ شي تا ته به دعا وکړه چې دعا وکړي نو تا ته به ته ما سره حسابېږه ته ورته چې نه یار نو تا ته به زه دعا وکړم نو within 5 minutes به تا هغه فارغ وکړي رخصت کړي او مونږ چې دی نو زمونږ پروګرام بل شی دی بیا زمونږ ته پرسته تاسو ملګر خلاص کړئ نو دا بیا زمونږ ډېر خطرناک دی چې هغه په لومړنۍ ورځ باندې لاول مړی به پروت وي د هغه به هېڅ انتظام نه وي لاول انتظام دا دی چې ته به د حلالۍ لپاره څاروی ګورې هغه به حلالۍ دیګونه به پخېږي خلک به خوري مړی به وروسته کېږي خو اول به پخلی کېږي او خوراکونه به کېږي نو زما خیال دی چې دا د درېیمو رواجونه دا زموږ د مړو او خاورو رواجونه دا انتهایي ماته مکروه عمل ښکاري او که د دې نه ځان موږ د څو نظر خلاص کړو نو دا به په موږ باندې هم اسانه شي او خصوصا هغه خلکو باندې به اسانه شي چې د چا وس نه کېږي او د دې لپاره قرضونه کوي او قرضونه بالکل نن سبا خو چې کوم ځای کې زیات خلک چې د سعودي په دې فکر کې دي چې ما کړه مله راکړه د دې سره وساتو په ایماندارۍ باندې څه خلک کوي شفاف خلک په کوم کې خدا ته وایي نجات پسند راځي نو دا ذمہداري چا جوړېږي زه به دا وایم اسراف خان چې معاشرې اکایي فرد دی هغه ځان یې وکړ هغه زموږ د تیمانیانو هغه زموږ د کتونکي هم دي کوم جمهوري کوم چې ګولاوري د نجات قدم چې دی نو هغه زما د ځان مشهور دی که انکیس ما دا فیصله وکړه چې زه نه کوم اولنۍ ورځ زما مړی دی او ډېره د ماښام خلک راغله او ما ورته په ور باندې یا خپل یو اشتهار لګولی یو کاغذ لګولی یا به د دوه دغه ضرورت ستاسو ډېره مهرباني دا عمل ټیک نه دی د نن نماز شروع وکړه او تاسو نه هم زه دا توقع لرم چې تاسو عمل وکړئ نو دا به مونږ د ځان نه شروع وکړو دا زه تا ته نه شم ویلی چې اسراف خان ته وکړي تاسو وکړئ دا به زه راوکړم د علما کردار دا دی چې دا عالم دی راول چې موږ دی نو صرف څه پیسې ځان ته ناست راکړي دی چې تبلیغ وکړي څوک راته پټه په غوټې کې دي بندیانو جزا ممبۍ کې دي زه یم که د دغې څیز نه دی بالا دا وایي دلته موږ ته دا وایي چې په دې کې ثواب دی زه چې کوم ځای دا مړي په باره کې خبره کوم زه د دین په باره کې خبره کوم خو که په هر ځای کې چې کوم دی د هر ځای دپاره د هر یو کار دپاره یو خاص وخت هم دی یو خاص ځای دی که ته چې کوم دی نو دا مین روډ کې د پرزو په امامتۍ باندې ودرېږي نو دا ځای دی زما خیال دی چې د پرزو ټیم هم دی خو دا دې زمې لپاره د دې کار دپاره مناسب ځای نه دی قرآن دی هر سړی په خپله هم ووایي او ادیب دی هم ووایي او عبید دی هم ووایي خو چې د هغې هغه احترام پاتې شي ما لیدلي دي د قبر په غاړه باندې چې ګوندیان مولانا صاحب تقریر کوي او خلک ګوت نه کوي په حجره کې به مولانا صاحب عالم لګیا وي هغه تقریر کوي او خلک به خبرې کوي نو زما وروره په دې کې چې ګوندیانو ته تاسو دا لږ وندګي زما چټي سړی ما ته وروره پته نشته چې علماو نه مې اورېدلي دي
چې په ځینې کارونو باندې د اویاو کالو شوی عبادت چې کوم دی نو هغه ضایع کېږي، خو په هغه کارونو کې یو کاردام دی چې په کوم ځای کې څوک خبرې ته غوږ نه ږدي نو هلته به د حریف خبره کوي، چې څوک غوږ نه ږدي دا چې چا غوږ کېنښود نو د دوی د اویاو کالو قبول عبادت ضایع شو، نو د چا په وجه ضایع شو؟ دا خو ضایع شو، په جنازو کې خو د چا په وجه ضایع شو؟ اکثر جنازه ته کله دعاګانې دي او سره علماء کرام زموږ چې دغه تاریخ کې پاسي تقریبا ټول ګلر کې د څه کله کومه دي چې هغه وشي دوا وکړم بیا به جنازه راشم او چې تقریر روان بیا شو پاسي یې شي شو دوا نشي کوله دا دوا عمل مطلب دا چې وسره کوي نو کله موږ دا دعا عمل هم یو موږ دا دعاګانې چې موږ یو ځای ته لس کسان روان دي موږ وسند دی ولا ستوي موږ راغلي نو یو کس وایي دوا وو دا یو چې دوا به ټول وکړه خو موږ لس کسان یو دا لس وړاندې به هر یو کس وایي دوا وو نو زما په خیال سره کلس کسان د یو کس وایي دعا وکړو دا ډیره ده سرجی په دې باندې د خلک هم خپل تسلیم نه کیږي زما خپل تسلیم نه کیږي خدای قربان زما په خیال چې په دغه تسلیم نه کیږي اته دغه ازری چې کوم منظور نه نه ازری وشو کنه چې لاس کسره او د ودی د ټول سره راس ملا کو ثم غار دغه ډیچي او سره په بار غړې وکړه او بیا موږ یو کس आवाज نو کو ټول لا رجت مخالف دارس نه ته د وسو ورو نو که مسلسل وسو کسان وایي موږ دوا وو کو دې لاس دې ته بیا سوي دې بیا اصل اسراګي او د خپل مقصد پټواړي او ثواب د دې د ما په خیال سره په پرسته په خشوع خصوص سره یو دوا وشي هغه به تر ده لس کسه یو دوا یو را شل کسه یو دوا یو را درې کسه یو دوا یو را نو دا یو دوا ډیر ده ځکه چې دا ټول خلک په لګړي په خشوع خصوص سره ورکی سال باز به کی وې څه دعا غل پالو کې سر تورسي د مړي په حق کې ودا غدا بخشش خبر وږي نو کپارس کې دې نو دا هر یو چې دعا په کوم دې کې ځکه چې زخم ته نه وایي سو لا دې کې د دعا لا سم دې بیا نه راځي دا ټول اخیری خبره کوم چې کله چې کوم د په اختر کې هم او خدا چې قربه هم اکثر کله کې یو یار په اختر کې کوم د مال شو غانه په دا ولا باندې هم قربانو لا او خلق لا چې هغه د عملي کو ته شک کوي نو لکه دا په خپل باندې یو لوی د خلق په اړه شوی لکه چې د اختر مې خلک خپل خپلوان نو مبارکې لري دا به کوم یو ټینشن چې دا پلان کړو ورته واټ پلان کړو ورته ولداغي مړ شوی دا مړی سره نور دې خبرې کړلې دي وایي ولا هغه سره خان زمونږه چې کله سلوي ورځې پوره شي نو خامخا خیرات دی هغه سلوي ختم وایي وایي دا یې یو دا هغه سلوي ختم بیا چې کال پوره شي نو تدین بیا کوي نو بدلې دی بیا خیرات دی دغه چې اختر په سره شي نو خلک به څنګه لاسوي دي چې وړه شوه د پاتې ورځې کې ټول اسنوي کیږي یې ایگزیکټلی او دغه شان لاسنوا په اختر کې او قربا جو سکندر نو د قربا اختر چې هغه د خوشالي ولا بیا تبا برباد شي زما سره خپل داسې واقع شوه زما په رشتہ کې مونږه چې زما په دغه سره دی او ورسره دا په څه ډیر نږدې به اختر راغی نو زه په اختر کې ډیر وختي التلاړم او سره دې لپاره راوړم چې مې دا قسم خبره راځي چې من نور د بهر باندې نو هغه چې راوړل نو پارټي راغله نو هغه ډېر ګڼ خلک وو نو هغه حساب ما د هغې د کور د حجرې نه بهر راوړي راوت باندې تاسو سره راغلی وي چې یاره دعا راغله وایي یاره دا خو د دعا ورځ نه دا خو اختر دی ورکوټ اختر دی روژه ختمه شوه په کار راغلی چې خلک یې مبارکي ورکړي نو مې کا تاسو اوس د دې لپاره راغلی چې موږ دلته کېنو د دې نارینه او زنانه یو ځل بیا وژاړو او د دې روښې ویلي نو که د دې لپاره تاسو راغلي هغه مې راپرې دا شیخ طالب نو په هغې کې یو کس چې و نو هغه ډېر سنجیده و نو هغه بې پوهه شو خو په څلورو کسانو مخکې چې ما کتل نو هغو فیس ریډینګ داسې و چې په هغوی زما را خبره ونه ولګېده خو بهر حال هغوی ما منع کړه او ما د هغه زمینه رخصت کړه ما یې که څوک یو راځئ مبارکۍ ده نو راشئ ورته ووایه چې اختر دې مبارک شو خو دا مه وایه چې لاس اوچت کړو چې هغه دې پرې وبخي هغه درته دعا کوئ نو د کور
بارن خو عالمان نه یو علماء هم دغه علماء د رڼا چې هغې کې خبرې کوي د هغې په رڼا کې چې کوم دی لکه زه ستا ته تپوس کوم او تاسو مله د هغې جوابونه راکړه دغه ټول رسمونه چې کوم دی د مړي د درېیمې ورځ بیا ورسره څلوېښتمه بیا چې کوم دی په اختر کې بیا واپس هغه کور ته تلل دا چې کوم دی نو دا ټول څیزونه چې کوم دی نو دا خفګانونه جوړوي الټه هغه کوربه ته مسلې پیدا کوي چې کوم د چا کره مړی شوی دی نو د علماو کردار چې موږ اسلام ته نه چوي د علماو کردار د ډېر اهم دی علما چې کوم دي د فرض کا هغې د خلک وږم دي هغه اوري هغه ورته وي زما خاوند دی عزت او احترام یې شته نو هغه که فرض کا خپله ذمهداري دا وکړي چې یاره ډېر ضروري رواجونه ډېر ضروري کارونه ډېر ضروري اخراجات دا دې منع شي که ما ته پکې لږ نقصان کېږي ولې شي خیر دی خو چې د ډېر نقصان نه ډېر خلک بچ شي دا ډېره بهترینه ده او په دې کې د علماو کردار